بیا وی چې مونږ یو ځل چانس درکوم که صحیح خبره کوي ټیک ټوک باندې سیزم به بیا نور تاسو لګولو که خپله لګېدلی خپله لګېدلی تاسو نه و لګولې په دې خبره قسم کوی شئ څنګه قسم کوی شئ تاسو موږ ته چې وعده کړې وه تاسو هغې نه بعد بیا دې هلک ته څو ځلې راغلي دا مې راته رښتیا ووایو څو ځلې په کوم حال کې پرې راغلي وئ کوم حالاتو کې پرې راغلي وئ لانجه کې د لانجه وه که د بل چا لانجه وه د لانجه کړې وه که بل چا لانجه کړې وه دوا د چا سره وه بلې چا سره وه نو فیملي کې وه که فیملي نه بهر وه بهر وه دا خو تاسو مخکې هم تبلیغي دغه بیان کې لیکل کړي چې په ده باندې مونږ لانجې کوو تاسو مونږ سره څو کسانو وعده کړې وه لږ تیز وکړېږه څلور کسان چې ما ته دلته په ریکارډ دی څو څلور کسان او درې تللي یو ته پاتې شوی ادرس څه شو انشته ته ترې ولې نه ځې ته ترې ولې نه ځې سر اوچت کړه څوک لانجې کوي دا الګې کوي که ده سره په کور کې خلک کوي دې نه کوي ولې دا فرشته ده دا لیونیان دي دومره خراب دي دا وګوره پوخ عمر سړی دی څومره ښایسته سړی دا لیونی چې داسې به لانجې کوي خو لانجې پرې تاسو کوو که نه تاسو ورته څو کلونه تېر کړي څو میاشتې تېر کړي ورسره تیز وکړې که نه اورم څلور میاشتې ښه او دا کور کې اور څنګه لګېدل رښتیا رښتیا وایو په رښتیا وینا به دې بلکل پرېږدم والله که ګوتې نه وړم او که دروغ کوي بیا دې ګوره سوځوم رښتیا رښتیا ووایو کور نه وي خبر نو تاسو دې په کور کې یې نه دې په کور کې تاسو نه یې ولې نه یې ته چې په کور کې مې په لانجه کړې وه بیا به ورونه لګوو او دا غلا چې شی څو روپۍ پټې اچھا پټې کړي نه دې نه غواړم درته بخم یې زه درته بخم صحیح حال ووایو چې درته دستي وبخم والله چې درته بخم یې کډې را که نه تاسو دروغ مه رښتیا وایو چې درته اوس وبخم نو تاسو یې ورسره کور کوم ته تاسو څلور کسان نور خو نشته هغه درې ته وایي چې تلي یو زه بېغیرته ورسه پاتې یم یو ته تکلیف ورکوي ورته داسې الفاظونه ورته ولې کوئ دا ظلم نه دی بېغیرت خو نو کوي دی که نه دا ستا پلار دی هغه یې خپل پلار د خدای کېږي درته په کونه باندې ډنډې منډي تاسو پکې څه کار دی تاسو پیریان یو د انسان دی ولې د یو انسان زندګي بربادوئ ځوان جان دی بیا به ده سره نه څوک رشته ورکوي نه به ورته څوک کاروبار کوي وایي به چې لیوانی دی مغزو کې فرق دی جګړې کوي ویل که تاسو خبیثان څه فیصله کوو دې کور نه ځئ که قتل دې کړم کله راشه یعنې ما درته وویل چې بیا د بغیر سزا پرېږدم که غول دې نه وباسم ور هم لګولی و په کوم ځای باندې یې لګولی و ووایه کور کې په کوم ځای کې لګولی و تیز ووایه کچن کې دی خو چې موټر سایکل شپ کې سوځېدلو چې سوځېدلو ور هم لګولی د تمنې تاسو لګولی و ښه او دا پیسې راته وایم چېرته پټې کړي راشه نور هم سزا ورکړه ورته دروغ یې نه وي په حال نه وي یعنې ما درته وویل چې درته معاف کوم په یو شرط چې صحیح حال ووایې که دې قسم دی که درته پټې کړي خو دي تاسو که نه که نور کسان وي پټې کړي خو دي او دا اور هم ولې لګولی و اور دې ولې لګولی و خدای دې تباه او برباد که اور ورته ولې لګولی خو چې کور کې لانجې کې خپل کار دی تاسو کې څه کار دی لږ ټیټ کړه وباسې که قتل دې کړم څنګه توبه وباسې بیا به دې کور ته ځې که چېرې بیا تللی وې بیا به باندې دا پیپونه ما ته وګورئ نو بیا به ورته کوناټي مکمل پړسوم چې یا پې حاضر شوې او یا دې په کور کې اور ولګولو وعده شوه غوږونه ونیسه شابه قسم وخوره کلمه تېره کړو لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زه قسم کوم چې حبیب الله بدن ته به هم نه راځم خو دې کور ته به هم نه ځم ورونه نور څه تکلیفات به یو شی هم نه کوو خو که چېرې مې دوکه کړې وه بیا به دې موږ څلورو واړو سزا مرګ وي څه به وي که نه دوکه کوې او که دوکه دې وکړه که ودې کړه ځه بسم الله کړه وځه شابه ډېر زور سره وځه کلک زور سره شابه ټول د خپل دغه اندامونه یې وځه بیا واچوه ګوته لږ ګوتې نه یې وتلی ګوتې واچوه زور وکړه کلک زور پټېږه ما فول زور سره الله سنوم نه دی لکه کوم ځای یې زه خو نږدې شه
شریک یو ګوره ښه شریک یو څومره روپۍ د چېرته کړي روپۍ نشته شروپور چې موږ خپله سترګې راوت دا حبیب الله نامه یې پېښور کې اوسېږي دا سره دا موږ مخکې دم کړی و تقریبا 40 دن 30 دن به کېږي 4 جنات و درې ته تلو یو ورسره و هغې نه بعد بیا کور کې اور لګېدو دا پیري دا نه تسلیموله چې اور زه نه لګوم نه لګوم دروغ یې کول خو چې لږ مې سزاوار کړو نو هغه کور خبره یې ومنله نو دا خبیث بچي دي دا ګوره دغه په کور کې اور هم لګوي او پیسې هم ته پټوي دا ځوان جانور کړی در زندګي هم برباده کړې هسې بې سبده باندې راشي چې ورته پته نه لګي که پلار سره یې جګړه کړه که مور سره یې کړه او که نورو فیملي سره کړه نو دا ګوره پټ جنات په بدن کې زیاتره کوشش دا کوشش وسه دم نه ځان وباسو